سلامونه ګران کتونکو، زه یم اسلام اسکزی. نن راغلم په کوټه کې د نوي علاج چې په کوټه کې نوې طریقه علاج خاص کر د ملا د درد لپاره. نو په کوټه کې یو هسپتال دی، رامان میډیکل سنټر. د دې ټول اډرس مته به موږ د ویډیو په اخر کې دې ته ولیکو او دارنګه د ټلیفون نمبر به هم ولیکو. کم څوک چې د دې تکلیف لري او د دغه علاج څخه پیدا استول غواړي په د لاندې شمېرو دې خپلې رابطې ونیسي. ملا باندې درد دی؟ د څو وخت څخه؟ دا دردونه په شور ته راځي؟ صحیح. د سر درد خو نه ورسره لري؟ دغه د ملا دردونه په تکي څنګه وي؟ په تکي زیاتېږي خو نه؟ په تکي نه زیاتېږي ډاکټر صاحب. ګڼې هغه چې یخ سي دا د پښو د ملا دردونه ډېر سي. او ورته چې داسې پر اړخ باندې واوړې یا په سجده رکوع کې څنګه سي؟ په سجده او په رکوع کې درد کوي. صحیح. او دا په دا یخ کې دا دردونه زیات شوي دي؟ زیاتېږي ډاکټر صاحب. په یخ کې ورسره زیاتېږي. داسې نه وي لکه دا ملا چې داسې ټینګه وي پر اړخو باندې تکلیف وي، دا شوي؟ دا شوي ډاکټر صاحب. دا دردونه د ملا او پښو ته راځي که یا پښو ته راځي ډاکټر صاحب؟ دواړه پښو ته راځي که یوې ته؟ یوې پښې ته ډاکټر صاحب. پښې خو دې میږي نه ورسره کېږي، مړېږي خو نه؟ میږي کېږي ډاکټر صاحب. زړه خو به دې داسې جټکې نه وي، غورځي خو نه؟ لاسونه به دې رپېږي نه ورسره؟ لاسونه رېږي ډاکټر صاحب. صحیح. دا خو داسې وامونه خو نه درلېږي؟ وامونه نه راځي. صحیح صحیح. او ته داسې راته ووایه چې دا دغه خو به نه وي داسې طبیعت یې خراب خو نه وي؟ قشم راځي ډاکټر صاحب. کله نه سترګې ټینګې پټې کړه، مې یې لکه خلاصې کړه، غاښونه سره ټینګ کړه، خوله خلاصه کړه، وږې پورته کړه، پورته کړه وږې، لاسونه داسې ونیسه، پورته کړه، ټینګ یې کړه، ټینګ یې کړه. Pătată de cighiși. Păpăiești? Păpăiești? Iușești? Dă-mi păpăiești? Săi. Lasă-mă doar de sidacă? Dau de parc nădări. Iușești? Dă-l de parc nădări. Săi. Lasă-mă că? Și-o zoroc. Ba lasă-l doar zoroc. Dă-ți-am pe hoaie cășă. Sidaică. Sidaică. Și-am mers, dar las. Lasă-mă că? Și-o zoroc. Portă zoroc. پورته کړه، ورکشه کړه ځان په خوا، سیده یې کړه، وږې پورته کړه، ولاړ شه. کښېنه. سیګار مې درس ورسره کوي. ساه واخله، ساه واخله. ساه طبیب سر دا زموږ چې کوم دغه سیټ اپ دي ته څه ډول ماشین وایي او دا تراپي چې کوم اوزون تراپي ویل کېږي. دلته چې موږ وګورو دا د پیشنټ چې کوم دي دا ورته دي دا هډوکي دي، یو غټ دا روان دی. ډاکټر صاحب چې موږ ورته وایي لکه نور مریضان چې ډاکټران ورځي هغه ورته وایي ډیسک. دا هغه ډیسک دی؟ نه، دا چې کوم دی ډیسک خو بیسیکلي موږ په ایم آر آی کې ګورو. ایم آر آی چې وشي په ایم آر آی کې موږ ګورو چې دا ډیسک هرنیټ سوی دی، راوتلی دی. او دا په ایم آر آی باندې بیا دا شی باندې ویل چې دا څومره راوتلی دی، کله دا 20% راوتلی دی، کله 30%، کله 50% وي. په دې کې سی آر ماشین کې موږ د صرف هډوکي راښکاره کوي. دا هغه ګټه دا وي چې موږ موږ غلط ځای نشو لاړو. دلته زه دلته راځم چې زه دلته ترافیک کوم، ډیسک دلته راوتلی وي. نو د دې فایده دا وي چې کوم دلته د دماغ رګونه وتلي وي چې هغه شولډر کرنچ وایي، موږ هغه کو زخمي پلې داسې وي، موږ هغه کو ډیمیج. زه راځم دلته داسې راځم دلته موږ علاج ورکوو یا دلته ورکوو. د دې ماشین فایده دا وي چې موږ دغه هډ نه کوو یا د دې خوا څخه یا د دې خوا څخه یا موږ ډایرکټ دلته نسو را موږ بل ځای ویسي. دا ماشین چې کوم دی موږ دا شی راښایي چې ډیسک پر دغه څه باندې ایم آر آی موږ ته راوښایي. دې کې موږ چې کومې پلې بچاوو او هر ورسره بچاوو. یعنې ایگزیکټ پوینټ کې به دې ماشین کې کوم ځای خوشبو کې زموږ پښتو په عامه ژبه کې خوشبو ځل هغه کې به تل لاستي چې کوم ځای کې دغه ډیسک راوتلی وي چې اوس ډیسک همدارنګه وي چې کوم په ملا کې درد وي، دا دردونه څوکه پښو ته ځي
او هغه سره کله کله پښې ورسره مړې سي او پښې دردونه ورسره کوي، په تن کې دردونه زیاتېږي، په سجده رکوع کې دا دردونه زیاتېږي. نو موږ مشین کې دا وي چې موږ خاص هغه ځای ټارګېټ کړو چې کوم ځای کې علاج کوم غواړي. بیا په دې کې دا کتل کېږي دا چې کوم لمبر ایریا وي په دې کې اکثره چې کوم وي دا کې دا ډسک راوځي باقي L4 L5 خپل نمبرې موږ ورکوو. هغه کې دا شی کتل کېږي چې دا کوم رګ نیولی دي او هغه دردونه بیا کله پټې ګوتې ته ځي، کله کوچنۍ ګوتې ته ځي، کله چې کوم وي خالي تر دا ګوډې پورې دا دردونه راسي. هغه مطابق چې کوم وي دا مشین ورته دا راشي چې موږ خاص هغه ځای ټارګېټ کړو. موږ نور رګونه ولدې موږ نه پرې خوښ. ګران کتونکو ډاکټر صاحب سره نور معلومات په نور ویډیو کې اخلو. زه دلته څنګه د مشرانو شورم دي کېدای شي اواز هم راځي خو لاندې به خپل دلته کې نور معلومات راسره مه اوسئ. ګرانو کتونکو لکه څنګه په شروع کې چې ما ویل په رامان میډیکل سنټر کوټه کې دغه نوې طریقه علاج راغلی دی چې هغه د ملا د اپریشن بجای یو رقم ګیس دی. هغه ګیس پاکله باندې چې نوې طریقه علاج دی هغه به موږ ډاکټر املا صاحب څخه پوښتنه کوو چې دا طریقه علاج څنګه دی او ته دومره غټه دعوه کوې چې دا به ډېر اسانه وي او ډېر به ارزانه هم وي او اسانه هم تراپي په نامه فیزیوتراپي خو موږ اورېدلې اوزوتراپي مې هم اورېدلې. د دې کله چې تعارف ګران کتونکو ته وکړې دا اوزوتراپي دا څه شي؟ خدای دې هر کله راوله، مننه الله دې هر کله راوله چې موږ سیټ اپ ته هم راغلی. بیسیکلی دغه اوزون تراپي چې کومه ده دا هغه فیزیوتراپي نه ده، دا د اپریشن په یوه کې یو داسې نوی علاج دی لکه سرجري والا چې کوم دی هغه کټینګ ورکوي ملا ځینې څیري. زموږ په طریقه علاج کې په هغه کې موږ نه مریض داخلوو، نه په هغه کې اپریشن ورکوو، نه ملا ځینې څیرو، نه ټانکې ورلګوو، نه بیا په دې کې دا سته چې د سرجري بعد چې پیشنټ پوړې مخ ته پروت وي، هفته دوې پروت وي، ټانکې وي، دا جنجال دا یو شی نشته پکښې. زموږ په دغه طریقه علاج کې لکه د غوښې ستن چې په موټر کې لګېږي نرۍ ستن موږ وراچوو، په هغه کې زموږ خپل مشین دی چې موږ خاص هغه ځای ته ورسوي، په هغه کې موږ یو قسم ګیس ورکوو اوزون ګیس. هغه بکس کې چیرې تایېدلی وي په هغه کې دغه چې کومه تراپي ده دغه د ایټلي ده د جرمني ایټلي کې اول دا انټروډیوس وله بیا څوکه څوکه پر دې خوا باندې راغله. نو په دې کې دا وي چې دا کوم مریض ته موږ دغه علاج وروکړو کې سل کسو کې په سل کې نوي خلک فایده ورسره کوي او لس داسې خلک وي چې شاید فایده نه وکړي مګر خدای دې نه کوي تاوان یې نشته چې باقي بیا پښې مړې کېږي یا پښې میږي میږي ورسره کېږي، د رګو کمزوري ورسره راسي، غټې بولې بیا اختیار شي، کوچنۍ بولې بیا اختیار شي. په دغه طریقه علاج کې خدای دې نه کوي داسې تاوانونه نشته. ډاکټر صاحب حقیقت لکه تا چې وویل چې نوي پیسه ده دا اسان علاج دی او کامیاب علاج دی. او په کوټه کې زما په خیال چې ما معلومات کړی دي زه بل ځای دغه اوزون تراپي سته نه ما سې ویل دا یقینا دا خبره رښتیا ده؟ هو دا اسلم صاحب دغه علاج په کوټه کې اول واره موږ دلته راوړی دی او دا په پاکستان کې اول واره دا په لاهور کې شروع شولو، بیا څوکه څوکه په لاهور څخه بیا نور ښارونو ته هم ځله ولاړې، په پېښور کې شروع شوې، په کراچۍ کې شروع شو. د لیپټ له دا علاج اول واره ما راوړی دی او په دې کې موږ دغه ګیس ورکوو او دغه وداوټ اني ساید افیکټ په دې کې یو تاوان نشته. او ډاکټر صاحب دغه کوم علاج دی او نن سبا خلک ته معلومیږي د یوې خوا که ګرانۍ او معاشي مشکلات وي او د بلې خوا دا علاج هم وي ډېر ته په سوچ فکر کوي او لاهور د تګ حقیقت هم ګران دی، دلته تا نږدې ورته کړی دي چې څومره دې نږدې ورته کړی دی آیا د هغومره پیسې چارج دی که د هغه څه زیات چارج دی؟ چې ډېر ښه سوال یې وکړئ. دغه علاج کوم په لاهور کې چې اول واره راغلی دا په یو پرایویټ سیټ اپ کې شروع شو، پرایویټ هسپتال وي چې هغه د یوه کورس څخه 50,000 روپۍ دا وخت چارجوي. نو دا د مریض پر ایم آر آی باندې کتل کېږي چې د یو ډسک دی، دوه دي، درې دي او دا څومره کورسونه غواړي، څومره علاج پر مخ باندې غواړي. د یو کورس علاج په هغه وخت کې 50,000 روپۍ وي. موږ چې کوم وي د لاهور نیمۍ خرڅ دلته ایښی دی او موږ د مریض سره دا نه کوو چې کله کله موږ مریض ته دوه ډسک ورکړو په دوو کورسو کې موږ هغه په یوه خرڅه کې حسابو او موږ علاج چې کوم دی او موږ تر لاهور سم نیمۍ تر کراچۍ سم نیمۍ موږ مطلب کوشش کوو چې دا خلکو له دا دردو د دا ستړي ستومانۍ خلاص کړو. بیا لکه اپریشن چې کوم دی هغه ډېرې ستړي ستومانۍ لري، لکه یو سرجن چې کوم دغه کوي
سرجري ورکوي اول کارډیک فټنس دی بیا ای سی جي دی بیا ایکسره دی بیا ټیسټونه دي بیا په هسپتال کې داخل وي بیا انټي بایوټیکس ورلګېږي د انستیزیا والا د او ټي چارجز دا ګرده پکې واچوي او په هغه کې دا وي زه پر چا باندې داسې کتن نه وایم نن سبا ډېر ښه سرجنان راغلي ولې موږ پر چا پورې څه ووایو چې هغه ډېر ښه صفا سرجري کوي مګر زموږ علاج چې کوم دی هغه له دا ستړو ستومانۍ څخه خلاص دي چې په هغه کې کارډیک فټنس وي د زړه والا وي د شوګر والا وي بلډ پریشر یې زیات وي او د او ټي دا خرڅې دا شیانې زموږ ریټونه تر نورو صوبو سم نیمۍ دي ډېر ښه ډاکټر صاحب لیکن ډېره ښایسته خبره تا وکړه چې یعنې د لاهور څخه هم موږ نیمۍ خلک به دا وایي چې یعنې دا لاهور څخه راغلی دي کوټې له اول واره نو به څومره زیاتې دا ډېره ښایسته خوشخبري خبره ده چې ته خپلو مریضانو ته د هغه څه له نیمۍ خرچه ورکوې او ډاکټر صاحب دا خپل مریضانو ته که ووایه کتونکو ته که ووایه دغه علاج طریقه علاج دی یعنې څو فیصده ګارنټي لري دا په سر کې تقریبا څو معیاره موجود شوی سي یو خو هغه سرجن چې اپریشن کوي هغه سرجن ورته وایي بخت وشنې ستا نصیب دی که اوسو که نه اوسو لیکن دا ستا اوزون تراپي دا څو فیصده یقیني ده زموږ چې کوم اوزون تراپي ده دا لکه مخکې چې ما درته وویلې چې دا 90% چې کوم دي 90% خلکو ته دا ګټه رسوي او 10% داسې خلک وي چې هغه اوزون تراپي وکړي د هغه دردونه بیرته پر خپل ځای باندې پاتې سي فایده نه وکړي مګر خدای دې نه کړي تاوانونه نه دي ورسره ملګري چې هغه بیا پلې کمزوري کړي دا شی زموږ په علاج کې دغه شی نشته او ډاکټر صاحب تر دغه وخته پورې تقریبا څه وخت کېږي دا علاج دا راوړی دي داسې شکایت راغلی دی چې مریض راغلی چې زه پیدا مانز نه یوړله سر موږ خو تقریبا داسې 2 میاشتې کې چې موږ دغه علاج شروع کړی دی او په دې اوس 2 میاشتې کې موږ به داسې شاوخوا 110-120 درجه مریضان به موږ کړي او په دې کې 10-12 یا تر 15 پورې دغه کیسونه راغلي دي چې هغوی موږ فایده نه ده کړې او دغه نیوروپیتیک پین موږ ورته وایي د رګو درد دغه د یخ سره ډېر زیاتېږي او خلک شکایت لري چې دا یخ راغلی دی زموږ دردونه زیات شوي دي نو هغو ته موږ وایو چې د دماغ هر درد چې وي نیوروپیتیک پین هغه له یخ سره د سړګۍ څخه زیاتېږي ته به کوشش کوې چې ځان به ګرم ساتې او خپل اکسرسایز دا هغه اکټیویټیانې به ته جاري ساتې نو په دې کې خدای دې نه کړي داسې شکایت نه دی راغلی چې مریض نور په تکلیف شوی دی دارنګه په سلو کې 10-15 داسې کسان راغلي دي چې زموږ دردونه پر هغه ځای موږ فرق نه دی کړی صحیح ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت راغلو ګرانو کتونکو د ډاکټر عین الله صاحب ښایستې خبرې او په علاج وړو خبرې تاسو وکتلې او وامې اورېدلې او زه دا امید لرم ستاسو د دې څخه ګټه واخلي او مکمل اډرس پته به زه لاندې تاسو ته منشن کوم موبایل کوم او په دا نمبرو باندې تاسو رابطه کولی شئ د خدای په امان مخ